मंग आवाम खवासो की ग़ीबत ढेर ज़्याद थे। अल्लाह ताला ग़ीबत ता कुरान शरीफ के द मड़ रोर वख खुराक वेले दे। लका यो सड़ी रोर मड़ शी और ته هغه غوښه خورې نو دا چې نو څونه بده خبره ده چې رورم دی او بیا مړی می او ته غوښه خورې. نو دا غیبت ته د مړ په قرآن کې د مړ رور غوښه خوراک ویلی شوی ده. او حدیث مبارک کې راځي چې دا د زنا نه سخته ګناه ده. زنا او سړی الله دې هر سړی وساتي د بدکارۍ نه، خو دومره ده چې سړی زه توبه وباسي نو الله ورته معافي کوي. او دا غیبت چې دا حق الغیر د بل چا حق دی، نو د دې وجې نه که تا ته دنیا کې هغه معافي ونه کړله نو آخرت کې د هغه د باندې یو حق پاتې دی. کله موږ بغیر هېڅ مفتی شفیع رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی، وړه رساله ده، هغې ته ګناه باللذت وي. دا داسې ګناهونه دي چې څه لذت او خوند هم نشته، یعنی څه فایده پکې نشته دی. کوشش موږ له پکار دی چې غیبت خپل هم نه کوو، بل سړي ته مو چې وروره بس دا ګناه ده او دا مه کوه، مهرباني وکړه. او بیا د مړي غیبت خو ډېر خطرناک دی. د جمدي سړي غیبت چې دی دا د نه خو به کېدی چې ته معافي وغواړې، خو د مړي سره به څه کوې. د دې وجې نه الله دې موږ او تاسو ته ټول د غیبت نه بچ کړي او وساتي. امام بخاري رحمت الله علیه په ټول عمر کې غیبت نه دی کړی. او د ماشومو چې پیدا شو والد صاحب اسماعیل صاحب وفات کېده، نو هغه خپل بیبي ته وصیت وکړ چې زما په دې مال کې یو روپۍ هم حرامه نشته، دا حرام ډېر خراب شی دی، یو روپۍ هم پکې حرامه نشته دی. نو ته به زما د دې بچي په دې زما چې کوم مال رانه پاتې شوی د دې په تربیت کې. نو ګورې دغه اثر دی. حلال مال سره چې کوم سړي کې نیکۍ راځي که نه، نو دا ډېر زیات شي. نو دا ډېر نیک کس و. په ابتدا کې دې ماشومو چې سترګو نه په سترګو ړوند شو، مور بیبي یې بزرګه وه، دعاګانې به یې دا راغوستې. بیا ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولیده، ورله یې زیری ورکړه، وایي ستا دعاګانې الله قبول کړلې او زوی دی محمد ابن اسماعیل، د ده نوم محمد دی، ابو عبدالله دا چې کنیه ده، او الله پاک ستا بچي له نظر ورکړه. نو چې دا راپاڅه ډېر زیات خوشحاله شو، دا خوب یې لیدلو. نو بهرحال سترګې بیا روغې شوې. د علم په باره کې دی د لسو کالو چې شو نو بیا د مکتب نه ووتلو. مکتب لکه موږ چې ورته پرایمري وایو، ابتدایي کتابونو. خو دی په دغه مکتب کې و د ده شوق د احادیث سره د الهام په طور باندې ډېر پیدا شو. نو دی به د حدیث استادان نه هم ګرځېده. دی تاریخ کې لیکلی شي چې په ماشوموالي ده ته 80,000 حدیث یاد و. 80,000 یعنی مقصد دا چې مکتب کې خو 10 کالو پورې و که نه، یا د 9 کالو یا د 9.5 کالو یا د 8 کالو 80,000 حدیث ده ته یاد و. داسې الله یو حافظه ورکړې وه. بل هم دته یو واقع د عوام دپاره هم دا ښه ده چې ګورې دا امام بخاري صاحب درسونه له به ته نو ملګرو تنګ کړو، ورته یې ګوره موږ لیکل کوو ته وخت ضایع کوې، لکه طالبان خپل منځ کې ازاد دي که موږ لیکل کوو ته لیکل نه کوې. نو امام بخاري صاحب چې تنګ شو، نو امام بخاري صاحب دوی ته وویل چې تاسو څونه لیکل کړئ راکتې شئ کوئ، او ده په یاد ورته شروع کړل چې څونه حدیث هغوی لیکلي وو. نو 15,000 نه زیات وو، 15,000 نه زیات وو. هغه امام بخاري صاحب ورته ټول په یاد وویل. زه لیکل ځکه نه کوم الله ما ته یادوي. نو په هر حال ابو هریره هم ظاهره دا ده چې لیکلي د حضور زمانه کې نه دي کړی، ګرچې وروسته بیا ثابت دي، خو 5374 ابو هریره هم ته یاد په یاد. نو دا
خیر په صحابو کې زیات روایتونه چې راغلي دا د ابو هريره ځای نه راغلي. ما د کده د طالبانو د دې سره د ابو هريره سره خصوصي رشتہ ده، ځکه هغه هم طالب و. نو طالب زموږ حضرت صاحب وی چې دا زموږ طالبان د مدارسو دې نورو خلکو ته پسخېږي، شعر دا خو ډېر بېکار د دین کوي او دا مونږ څه کوو. دې کې به تاسو ته اوس ترمذي کې حدیثونه تېر شوي دي چې ګوره دا د لارې د الله د دې فضیلت حدیث مبارک کې راغلی دی چې چا من اغبرت قدماه فی سبیل الله نو څنګه دی فتمسک نو فهما حرام علی النار. ما ته خدا سیاد دی چا چې دا خپې باندې ګرد غبار پریوتی دو فی سبیل الله د الله په لار کې. د دې نه مراد مجاهد هم دی، عمرې والا هم دی، حج والا هم دی، د جمعې مونځ لري چې ځي دا هم دی، او چې طلب د علم کوي دا هم دی. نو دا طلب د علم ډېر لوی شی دی ښه. نو دا خو دونه ده چې تکبر کې مه راځئ. د طالب دپاره فرشتې د عزت او د اکرام وزر ویړئ. نو دا ډېر لوی شی دی، خو دونه ده چې طالب له دا پکار دی چې خپل حیثیت وپېژني چې یاره زه طالب یم، علم کوم، نو زه به ځان د ګناهونو نه بچ کوم، کتاب به م ګورم، خواري به م کوم، د استاد احترام به م کوم، د قوم احترام به م کوم. د عوام چې د قوم دا ګوره ډېر معاونین دي په دین کې. که ته جهاد کې نو د امیان تا نه مخکې جهاد له روان ټوپک ورسره وي وینې که نه. دا عوام دوی قدر پکار دی بری. او چې ته مدرسه جوړې نو دوی به له چنده درکوي، دوی به د کمرې جوړوي، دوی به درته ټینکۍ جوړوي، دوی به درته ډېر څیزونه سولر به له دله جوړوي، جماعت بدله جوړوي، مدرسه بدله جوړوي، تنخواګانې د استادانو له چې موږ ورکوو دا عوام موږ له دا پیسې راکوي. یوازې مولیان او طالبان نه دي، هغه عوام چې د مدارس سره امداد کوي دا ټول دې سره داخل دي. زموږ حضرت صاحب دا وي، زموږ حضرت صاحب رحمت الله علیه مفتی محمد فرید رحمت الله علیه هغه به وي چې دا عوام چې دی پټکو ته وګوري نو خفه شي، او څونه بختور دي، علم یې کو پټکي ورته والی کېږي. نو وی حضرت صاحب وایي تاسو مه خفه کېږئ، تاسو دې مدرسو له دې طالبان له چندې ورکړي دي، تاسو دې سره امدادونه کړي دي مدارس سره، نو دا ثواب الله تاسو له هم درکوي. د دې وجې نه د عوامو قدر پکار دی. په الیکشن کې او په دارنګې پوټونو کې او جمعیت علماء اسلام چې دا جلسې کوي نو دې کې خو ذات موږ سره عوام یې، د دې قدر پکار دی، د دې عزت پکار دی، او د دې په سر لاس راښکل پکار دی، شفقت په سره پکار دی. بهرحال دا چې نو باب قول الله تعالی نور خبرو پکې نه کومه، خو دومره ده چې د دې باب مناسبت د کتاب سره، کتاب الرد علی الجهمیه وغیرهم التوحید، نو په دغه کې وغیرهم کې دا د کتاب سره مناسب لري، ځکه دې کې رد دی په معتزله باندې. او بل دا چې کتاب الایمان سره مناسبت شته دی، ځکه التوحید دې کې ذکر دی. نو توحید او ایمان خو ډېر زیات ضروري دی. توحید نه بغیر سړی مسلمان نه پاتې کېږي. نو دا هغې کتاب الایمان سره مناسبت واضح دی. وان اعمال قول د الله پاک، الله فرمایي موږ به تلیک دو د انصاف دپاره د حساب کتاب په ورځ د قیامت. نو تاسو دا ویلي دي صرف سرسریو پې تېر شو چې تلې ډېرې که یوه ده. نو جمهور وایي چې یوه تله ده، خو دا دونه غټه ده چې تعبیر ترې په جمع شو. بس لنډه توجیه دا ده. یا دې کې چې ډېر څیزونه به تللی کېږي او د چا اعمال چې تللی کېږي هم ډېر زیات دي، نو ځکه جمع ذکر شوې ده. یا جمع د موزون ده، نو موزونات خو ډېر دي، موازین جمع د موزون ده.
منگ بکیگ دو تلا د انصاف د پر د حساب پر د قیامت. او بل ترجمه الباب دا دی او بشک اعمال د بنی آدم او د دې خبره دا به تلل کیږي. اوس ګوره بده کې ودا خبرو کو چې اعمال دا معتزله وای. معتزله دا یو باطله فرقه دی وخت دا ششته نه خو او دا رونه شتا هغه دا چې هر یو شی په عقل معلومه چې عقل یې واخلي دا منو چې عقل یې نه اخلي دا نه منو. دا معتزله تقریبا. نو معتزله وایي چې زمونږ دا عقل نه مني ځکه دا اعمال اعراض دي قائم بالغیر دي او چې کله عمل وشي دا ختم شي یو خو معدوم دي او بل جسم یې نشته قائم بالغیر دي. دا به څنګه تللی کېږي؟ نو ګوره دا دوی وایي چې حدیث مبارک عبدالله ابن عباس ما فرمایي چې دا اعمال او دا اقوال دې له به جوسې ورکړي شي. نو چې جوسې ورکړي شي هغه جوسې د اعمال به تللی کېږي او د اقوال هغه جوسې به تللی کېږي. دویم دا چې کومې صحیفې چې دي کم کې لیکل فرشتو کړي دي به تللی کېږي. او دا تاسو ګورئ چې حدیث مبارک کې یو واقعه ده حدیث البطاقه ورته وایي چې یو کس به راوستی شي د هغه بد عملۍ دومره ډېرې زیاتې وي چې یو کم 100 کتابونه به ترې ډکي او ډېر اوږده اوږده کتابونه به وي د بد عملو. نو الله پاک به دې کس ته ووایي چې ته د دې په باره کې څه اعتراض لرې؟ نو دی به وایي چې نه خدایه زما خو اعتراض نشته. بیا به ورته چې فرشتو خو زیاتې نه دی کړی. دی به وایي چې نه الله پاک فرشتو هم زیاتې نه دی کړی. نو خطا ولې کړی دی؟ یاره بس هېڅ عذر نو بس کړی مې دي. الله پاک به ورته وایي چې ستا ما سره یو عمل پروت دی او هغه بطاقه به ورته راوښکلي شي وړوکی غوندې کاغذ پای به دا لیکلی شي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ورشه زه دا وتله الله پاک به ورته دی به چې خدای پاکه ګناهونه دونه زیات دي دا خو یو کاغذ دی. الله پاک ورته چې زه انصاف کوم دا ورشه وتله. نو چې لاړ شي په یو تله کې په یو چابړي کې به دا کاغذ کېښودی شي او دا شهادتین او په بل کې به هغه لوی لوی کتابونه کېښودلی شي. نو دا وړوکی کاغذ به ترې دروند شي. الله دې بس مهربانه دی چې په چا مهرباني کوي دا الله خوښه ده. نو به ته وایي زه جنت ته. دی ته حدیث البطاقه وایي. نو په هر حال دغه صحیفې چې دي د اعمال چې کوم صحیفو کې لیکلي شوي دي دا به تللی کېږي. بهرحال دا وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد دا تابعی دی دی وی قسطاس عدل دی پر رومی جبه کې ان انزلناه قرآنا عربیا. الله پاک کوئی دا قرآن منگا بشکا نازل کړی دی دا قرآن په عربی جبه کې او دلته د رومی لفظ پکې راغی القسطاس. دا خو اسانه خبره ده په یو 2-3 څلورو حروفو سره خو عجمي نه ګرځي او مکه عربي کتاب دی. یا دا توافق دی ته وایي چې دا قسطاس په عربي کې هم عدل ته وایي او تلې ته وایي او دارنګې په رومي ژبه کې هم ورته وایي. ویقال القسط مصدر مقسط. دا ویل کېږي چې قسط دا مصدر دا مقسط دی مزید و طالبان ورته مزید وایي ثلاثي مزید. نو مقسط انصاف کوونکی قسط انصاف ته وایي وهو العادل انصاف کوونکی. واما القاسط فهو الجائر. نو دا اوس ګوره قرآن کې دا قاسط راغلی دی نو د هغې ترجمه کوي. نه دا قسطاس راغلی د هغې وضاحت یې وکړو. واما القاسط فهو الجائر. قاسط چې دی د دې مراد
ظلم دی ظالم دی. دوی وایي چې قسط په کسرې د قاف سره دا عادل شو او عدل شو، او قسط په فتحې د قاف سره دا جور او ظلم شو. یا دا چې دا دواړه شریک دي، قسط انصاف ته وایي قسط، او دارنګې ظلم ته هم وایي. حدیث مبارک تراشه سند ویل شوی تاسو ته. ابو هريره رضی الله عنه وایي ما تاسو ته وی چې دا ډېر لوی صحابي دی او حدیث ډېر لوی تعداد د زنه منقول دی 5374. د بل صحابي نه په کتابونو کې دونه حدیث نه دی راغلی. دی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه کلمې دي، کلمې په معنا د کلامونو دي، دوه کلام دي چې دا محبوب دی رحمان ته، دا رحمان دا خوښي دي. نو دا چې څوک وایي نو هغه کسان هم خوښ دي. خفیفتان علی اللسان، دا په ژبه اسانې دي، او ثقیلتان فی المیزان، او درنې په تله کې. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو اوس ګوره ترجمه الباب سره فی المیزان کې موافقت ده. نو دا په قرآن شریف کې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه دا ویل شو. نو دې ځای کې د میزان ذکر دی، د مناسبت دی. اوس دې کې خو کلام دی، کلام به ترې لیکېږي، اعمال لفظ نشته دی. نو دوی دا کلام چې دی دا صفا الفاظو کې ذکر دی، او دا اعمال ترې لیکېږي، دا دلالتن د هغې لپاره همدا دلیل دی. خفیفتان دا ډېر اسانې دي. نو دا قاریان وایي چې حروف شدیده پکې نشته دی او مستعلیه پکې نشته دی، خو څوک وایي دا غوا چې دی دا شدیدونه دی او دارنګه مستعلیون هم دی. نو یو حرف دی پکې، نو ځکه عام حروف چې دی دې کې تشدید هم نشته دی او مستعلیه هم نشته دی. په ژبه ګرانې لګي، آسان دی په ژبه باندې. دوی وایي دا خبرې مقدم دی. کلمتان دا موصوف، حبیبتان للرحمن صفت اول، خفیفتان لسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان دا صفت ثالث شو کنه. نو دا موصوف سره صفتونه خبر مقدم شو، او سبحان الله وبحمده سبحان العظیم دا مبتدا مؤخر شو. نو دا مخکې نه ذکر شو خبر مخکې چې تشویق د خلکو راشي، شوق راشي، دا څه خبره ده. نو دې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ته شوق پیدا کول لپاره دا خبر مقدم راغی. معنی دا را سبحان الله وسبح یا سبحت، سبحت الله، سبحت سبحان الله، یا اسبح سبحان الله، وبحمده متلبسا بحمده یا اتلبس بحمده. نو دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم معنی دا را زه پاکی بیانوم په پاکی د الله سره، او په دې حالات کې چې زه متلبس یم، زه دغه وخت کې حمد هم د الله بیانوم، بیا سبحان الله العظیم زه پاکی بیانوم د الله پاک په پاکی بیانولو سره چې لوی ذات دی. نو ګوره تسبیح د سبحان الله کې دا تنزیه ده. تنزیه یعنی د الله پاک صفائی بنال چې الله پاک د ټولو عیبونو نه پاک دی. دا چې سړی ډېر وایي نو په خپل هم پکې پاکي راځي او نیکي راځي. حدیث مبارک کې راځي چې سړی دا روزې سل ځله سبحان الله وبحمده وایي نو د سمندر عمره د زګ عمره ګناهونه یې واړه الله به ورته معاف کوي. نو دا کم از کم ویل پکار سبحان الله وبحمده. بل د سار د سنتو او د فرض په منځ کې دا کلمه سل ځله ویل پکاري، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله واتوب الیه. نو دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. اوس دې کې برات الاختتام سره یعنې څه ته اشاره ده؟ مرګ ته اشاره ده. کتاب هم ختم شو ځکه مرګ سره انسان ختمیږي، صحیح بخاري هم ختم شو،
او دارنګې په دې میزان سره که ځکه دا میزان به د اتلو په ورځ د قیامت نو دا بلکې د موت العالم دپاره دا چې نو فی المیزان کې هغې ته اشاره ده چې تا ټوله دنیا به ختمیږي قیامت به راځي الله دې زموږ او ستاسو خاتمه په ایمان کې خبرې ډېرې دي خو با اختصار وکړو ځکه مېلمانه هم راغلي بیانونه به هم وي او تاسو ته زه مبارکبادي در کوم چې څونه فضلا دي درجه تخصص چا وکړو حفظ د قرآن یې وکړو تاسو ته پټکي میلو شو الله تعالی دې دا حدیث بزرگان فرمایي چې بخاري شریف ختم چې دی دې سره دعاګانې قبلیږي نو دعاګانې چې ستاسو زړه کې څه راځي هغه مو کې او زما ته چې څه یادېږي هغه مو وایم الحمدلله العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه خدای پاکه دا کم ختم د بخاري چې شو استادانو بخاري ویلې مو پکې د اخري حدیث وی خو بهر صحیح سمام ویلې دا د استادانو د بخاري شریف وی صادق صاحب پکې ډېر مهنت کړو او دارنګې زموږ نور استادانو د حدیثو کتابونه وی او دا نور کتابونه وړه دوره او دا نور فنون دا ټول دا ډېر مبارک کار دی عمل د خدای دا موږ نه قبول وګرځي او خدای د موږ له دوی له علم نافع نصیب وګرځي خدای زموږ بچي ټول عالمان کې الہ العالمین حفظ د قرآن ډېر لوی سعادت دی زموږ بچي حافظان کې الہ العالمین دې مدرسې ته ډېر علما راغلي دي بزرګان راغلي دي مېلمانه راغلي دي او سره روان دي خدای پاکه دوی سره ډېر دوی خوشحاله کې دنیا او آخرت کې هر قدم په تله د نیکۍ کې حساب کې الہ العالمین مدرسې له ترقي ورکړي ډېر خلک دي چې زموږ مدرسې سره امدادونه کوي دعا ورته وکړئ چې د هغوی څه مشکلات یې الله ختم کړي بیماران یې خدای ته شفا کامله ورکړي او خدای پاکه مولانا غلام صادق رحمت الله علیه وبخښي الہ العالمین دا موږ چې څه کوو دا مدرسه کې څه کېږي د هغه لپاره صدقه جاریه وګرځئ زموږ مور پلار وبخښي خپل خپلوان وبخښي پرون د مولانا جمیل احمد صاحب سخر وفات شوی خپله ډېر لوی مولانا حبیب الرحمن صاحب ډېر نیک سړی و حافظ و د قرآن هغه ته پکې خصوصي دعا وکړي نور د وزیر محمد مولوي صاحب والد صاحب د غلام احمد صاحب سخر وفات شوی هغې ته هم دعا وکړي نو تاسو موږ ته یادېږي نه زموږ ډېر اساتذه وفات شوي دي یا الله ټول وبخښي شهدا بابا اوس وفات شوی دی زموږ د دارالعلوم دپاره به ډېر لوی چنده کوله نو الله دې هغه وبخښي په بچو دې الله رحم وکړي نور زموږ څونه استادان طالبان چې وفات شي الله ټول مور پلار هم وبخښي دارالعلوم سره خلک ډېر زیات امدادونه کوي خدای د دوی مال حال کې برکت واچوي او الہ العالمین ته د هر قسمه مشکلات حل کې او خدای پاک مال حال کې برکت واچوي الہ